رابع ټکر غل کنه رابع معنا سلورام سیدا سلورم تل شي اربعه سلور تل شي الدرس الرابع معنا سلورم نمبر سباق دي ځکه اوس د خبرې خی انا معنا ز انت معنا ته هو معنا آغا سمو خبرې کو خیا په ځون په باره کې لګیای کنه چود تویل زدا کور چوکړه من فعل هذا د چوکړه دل سانه مو کړه ربي ته تویل چوکړه د قران ته تو کړه کنه ته هو هغه کړه هغه سیدا اوس وګوره انا چې د پر شو ز د نرا استعمالول شي ځون ته یو کاسوي خزه یا استعمالول شي سیدا انت صد د صرف نر د پر استعمالېږي ته خزه ته نشي انت سیدا هو دا صرف نر د پر استعمالېږي دا انا صد انا دا خزه ته نر کی شریک د خداد و بیل دي دا صرف نر د پر انت منا تم هو منا وو انا منا میں سیدا اس کا سګور انا استاذ ذو استاذ انت تلمیذ انت شاگرد هو تلمیذ ناغا شاگرد من انت یا خالد اے خالد تچوگی من انت تچوگی خالد دو درجان ته پس کول غوړي کنه انا تلمیذ ز تلمیذ نه ماخي پیژن دي خالد نه خود ته زکه یای کنه نامي ته پوسونه نه کوي بلکې درجه ته وسکر ورد د مثال انا تلمیذ شاگرد سبق دي من انا زچوږي مو په باره کې ته پیژاندې کنه پیژاندې کله کله ته سي مو پیژاندې مو سره راګيږي انا استاذ زو استاذ سیدا یا هو ته ویل پیژاند ډېر خد پیژاند سم ته استاذ تو استاذ سیدا سره کی خبري رسی کله من هو هغه چوک دا هو تلمیذ نا شاگرد ځکه د سبق یې چونه ډورونه ما کو مدرسې ولا کاستا من هو کسي خدا ټکی خو مزدا شو کنه نه درې ټکی مو سره نه په سبق کې شو انا شي د پر استعمالېږي خزوی او کنر وی د پر انا یل شي خزا زون تل شي زکه زکی خو ټک نه بدل کنه خو انت کی ټک به بدلېږي انت صرف نر د پر یل شي ته صرف نر سړي د پر به خزې د پر انت نشي هو صرف نر د پاره خو غایب سترګو ته په نظر نه رسی لري وي د نه رسی شوای خو لري وي هغه د سلو سر په سیوت کې انت من مخ اوس بل ټک مو سره دا هل تاسو د پاره سیدا اج کی ما ګورړلو ماته من کنه اغا تاسو د پاره تو د هلا تاسو د پاره سره وای کی آیا د پاره رسی آیا تو سره هغه ګولې شته پلان کې ګولې بناډول آیا خالی کنه ورکی نو ماغه د پاره هل استعمالي اس کسا هل انت تلمیذ آیت طالب علم نعم ها انا تلمیذ ز طالب علم نعم بدی جواب کې رواله ها کنه هل تک چې ته کتاب وسو شي کنه مې صرف شعر والے نعم په جواب کې رواله هل انت استاد آیت استاد دل ذی لا ز استاد نه ما کوي خو به نعم وای کنه شینه کنه به وته صلا نه نو انګلیش کې ته نو یای کنه یس حل په نعم په معنی دی یس تا کنه سکل الله ټاکه د سر وړو کنه به د ډایرک نه صلا ز استاد نه معنی تلمیذ نه بل بو سر وړي بل انا تلمیذ نه بلکې ز تلمیذ پښتو کیا بلکې استعمالي اردو کیا بلکې صحیح شو هل انا استاد عايزه ته استاد لګیږي نعم انت استاد خزون دا صيغه کړه دا غلط کړه دا هل خالد تلمیذ آیا د خالد تلمیذ د شاگرد د کسنګي نعم خالد تلمیذ خالد شدا شاگرد اوس کا صحیح ټکی کې ته خبره پوسه کړی وکنه انا استعمالي دي ځکه ماغه انا روړو ګوره هیڅ فرق نشته خزه زون تل شي خو خزه د پر بيدا درجه کې بدل دي ګوره انت منات خزه تبع انت اجي کې انت زبر سره شي کنه دي کې زیر سره د پار تور کې انت اجي کې هوا و نر د پارا کنه دي کې شاده دي کې هيا د هيا ولدو هي راسي کسي قرآن کې دا ټول ټکی شته هواشته هياشته اس کا انا استاذتن ز استاذ دي کې تار غلیا کنه انت تلمیذتن جنې طالب علم هي تلمیذتن غا طالب علم ده هي رغل کسي هوا نشي ال سره من انت یا فاطمه تو سوګي چې شي کاروبار ده من انت ویل کسه چې من انت ده نر د پاره دي انت د زیر سره شو انا تلمیذتن
من انا ز څوک یم انت استاذه تو استاذه ای من هي هغه ښځه څوک ده هي زینب زینب نمی کی کسې هي دروړو هوا نشي روړل هل انت تلمیذه نه وړ کی تطلب علم یې کڅنګي نعم ها انا تلمیذه ز طالب علم یم هل انت استاذه تاسو استاد یې کڅنګي دلته مدرسې ترځي لا لا بل انا تلمیذه ز په خپل تلمیذه سبق زده کوم شاګرد هل انا استاذه ز استاد یم نعم انت استاذه تو استاد هذه فاطمه اوس بیا تلوړو هذه روړو کسي معنا دا فاطمه ده هذه خودي نږدې د پرسي کنه هي تلمیذتنا شاګرد هي مؤدبه هي مؤدبه هغه شد تربیت ورکوونکی ټریننګ ورکوي مؤدب وخت تل شي د وړکو ته خبر او قاعده سی بجکیږي د سی بکینه سویټ امر بنی سکه یاري د ترانه برانی پیای تمرین د خاین الفاظ کو جملوں میں استعمال کرے دال پوس پټا جملوں کې استعمال کا دا خو بل ټکی کنه مذکر د پر عالم رسی عالم سړی تل شي تاجر منا تجارت کوونکا عاقل منا عاقل او خيار سړی تل شریف منا شریف دا په پښتو کیا ماټه کې دي خادم تل مؤنث ټکی رسی عالمتن کسي ګول تار کې والے کې دا خزي تل شي تاجرتن تاجر خزا عاقلتن وخيار خزا شریفتن شریف خزا خادمتن خدمتگار خزا جواب خود لکھے اس دا عالم الٹا جملے کی رو والا هذا عالم دا علم دا هذا تاجر ید سوى آغا هو عالم هو تاجر هو عاقل هو شریف هو خادم کسی یہ دون تستعمل انا عالم انا تاجر انا عاقل زو خيار سنائے انا عاقل کسی انت عاقل تخدر وخيار انت عاقل انت تاجر اما ټکی سره استعمال شي کنه جملې خپل جوړیږي انت شریف انت ډیر خسړای انت شریف نو اندا ټکی د خزي سره استعمال هي عالمه کسي هو نشل هي عالمه هي تاجره هي عاقله انا عالمه انا تاجره انا عاقله انت تاجره انت عاقله انت شریفه ولدو اس کا سدیجه کی جوابونه د غوړي جواب خود لیکي چې دا خو جملو له جملو خپل لیکای ښا ورو یا تزما کسا هل انت موظف آیت مقرر سړی ډیوټي دکای موظف چې تل شي یو کور ډیوټي کسی ذمہ دار تل شي سیدا ذمہ دار یو کور باندې اخته ما تل شي هل انت مسلم ته مسلمانی که مسلمان سړی وتی سنعم سیدا کله شنختی جوړای کنه بیر کی مسلمون ټکی د نه یی کنه ته پوس کوي د کنه شنختی کې لیکلې هل انت پاکستانی ته پاکستانای پاکستانی کسي هل انت رجل انت سړای د غاګي د غاټي خبرې کې ټلیفون کې سړای غاګي هل محمود طالب نه محمود طالب د قبل سوق ده هل هو مسرور آیا خوشحال ده مسرور چشتل شي خوشحال تل شي خوش مسرور نامه خالقی گدی بچی تکنه مسرور خانه ماده خوشحال تل شي خوش هل انت موظف آیت پس ډیوټي لګیدلې کا څنګه موظف ډیوټي ول تل شي کنه موظف وی وظیفه وی هل انت مسلمه انت مسلمانه خزی هل انت پاکستانیه انت راوړې سره اخ کې انت وکنه هل انت امراه هل فاطمه طالبه هل هي مسروره رویا هل انت مسروره نه ته خوشاله دي چې دسته کې راوړل شو کسه مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کرے دا کوم نرینا ټکی سی دا په خازو ټکو کې تبدیل ورو یا پټ کسه سوال هنر تل شي کنه هاذا سوال خندا خسړې دا نیک سړې دا کبه خزې د پاره به څنګه وایي هذه صالحه هذه با سره بدلای کنه سیدا هذه صالحه هذا كاتب دا منشد کبه خزید پر هذه کاتبه هذا متعلم دا طالب علم دا سٹوڈنٹ هذه متعلمه قلتا دوله کولا انت ولد انت مشومی الکی زوای انت ولدتن کسی هذا شریف دا شریف سره دا هذه شریفتن
هذه شریفتن هو کریم هغه سړی ډېر عزتمن ده کریم هي کریمتن هي رسیدي مقابله کې کنه هو سره ودیدو هو مریضنا سړی مریض ده هي مریضتن انا تلمیذتن صرف دا پاک ورکی نور انا کې شریک دي کنه ته بس صرف راو انت استاذن انت استاذتن خزر پرده سي هو ولد هي ولدنا شي ولدنا سيده کسي حاجی صالحتن علامه د پر زده کړي عربي قواعد کی چند اصطلاح یو د سو اصطلاح درز کوي ها اسم ضمیر متکلم غائب اسم ضمیر وہ اسم ہے داغی شدل شکانا جو متکلم یا مخاطب یا غائب کو بتائے صدیقی تم متکلم پی جن دے مخاطب پی جن دے غائب پی جن دے دا تخیلک علت شدا انا متکلم دا متکلم اختل شی خبر ہے کہ نن متکلم بچوگی بسرا خبری کون کا کسی تبلیغ کیا میں کر متکلم بچوگی متکلم اختل خبر کون کئی مخاطب چوتل شي مخ مخکاستا دا پلانکی سړی نن خطاب د ټول قوم ته یی کنه خطاب کوي خا مخاطب شو د قوم ششولو مخاطب د قوم مخاطب شولو سید تاسو سره زنن مخاطب کیږي خالی غایب خاص غایب سړی تل شي مخ مخ نه سیدا اخو اوس غایب د چتا لوړ د کور کې نشته کور کې نه خو غایب شو کنه کسي متکلم معنی د خپل در کړي گفتگو کرنے والا کوم سړی خبره کی ماته متکلم نه شي مخاطب چتل شي جس سے گفتگو کی جائے اچو سره خبره واکي غایب چتل شي جس کے بارے میں گفتگو کی جائے چو په بارے کې آگے کی وینا ماته غایب نه شي خاص کس دي چې الفاظ کی معانی مسررات دي کنه انا معنا دا میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے خز نر دوڑ ته استعمالی کی دونوں معنا دوڑا انت تو تل شي مذکر نر وی مسرور منا خوش خوشول دل شي بل منا بلکې دانا د بلکې دا خبره ده بلکې دا خبره چې سره سر باخس کې ما کې رسی هو منا دا وو مذکر کلی نر د پاره استعمالي کی صحیح ده هي منا وو مؤنث خزي د پاره ده انت منا تو خزي د پاره کسي خو مؤنث سره ځکه کله بریکټ کې مریض منا بیمار نعم منا جیها او جی باختو کې تل شي لا منا نه هل من کیا آیا د پر رسی اس دیر کرتے یوزی لے ہوتا